السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزتمندو ناظرینو، منګه انزرټ مینه کې لګیا او په پکچر باندې منګه 24-25 منټ کار کړو. نن منګه په شیپ باندې په سمارټ آرټ باندې سکرین شاټ وغیرہ دی باندې کار کوو. سمارټ آرټ چارټ سکرین شاټ وغیرہ دومره نه استعمالیږي. زموږ مقاله تخریج کې او بهر حال ځینې ملګري داسې چې هغوی لږ زیات زده کړه کول غواړي، زیات معلومات حاصلول غواړي، نو دا د هغوی دپاره ده. لومبی نمبر موږ سره شیف دی. دې دپاره زه ځمه فایل ته، فایل نه نیو اخلم او راځم انزرټ ته. په انزرټ کې په شیپ کلیک کوم. شیپ کې ما سره مختلف قسم دی. ټیکسټ باکس اخلم، دا ما ټیکسټ باکس واخیستو، په دې کې څه لیکل کوم کولی شم. دا په هر ځای کې که ته د یو پیج په غوږ کې لیکل کول غواړې نو هم ته لیکل کولی شي ټیکسټ باکس په ذریعې سره. لکه زه غواړم چې ما لیکل دي بلکل په دې ځای باندې شي. دا ما لیکل نه کېږي ځکه دا مارجن دی، مارجن کې لیکل ګران وي، نو په ټیکسټ باکس سره مونږ کولی شو. بیا ملګري سوال کوي چېرې دې کې دا چار چپېره کرښه ښکاري، هغې طریقه ډېرې اسانه ده. شیپ فیل ته ورشئ، دی لومبی نو فیل کوي، بیا چې کوم دی دې شیپ آوټلاین ته لاړ شئ، نو آوټلاین کوي. داسې ښکاري لکه دا لیکل تا هلته عباره کې کړي دي. صحیح شو؟ دې طریقې سره موږ دی نه آوټلاین وغیره څخه ختمولی شو. اوس په انزرټ کې یو بل شیپ زه راخلم. دا بلا شیپ چې تاسو ځان سره یو راخلئ، بیا لکه ما دا یو واخیستم، دا یو شیپ دی ما واخیستم. ټیک شو؟ دې کې کلر بدلې، دلته نه کلرونه بدلېږي. دا هغه چې کوم پر اساس خوښ دې کې لیکل کې نو رایټ کلیک کوئ او ولیکئ ایډ ټیکسټ. سر ما ولیکل، دې کې دا لیکل دا واړه دي. تاسو دا لیکل چې کوم دی خپله سلیکټ کړئ او هوم مینو نه دا غټ کړئ، دا یې سره غټولی شئ. ټیک شو؟ دا دې طریقې سره. بل په انزرټ مینو کې موږ سره بلا نور شیپونه هم دي، دا ځان یې راواخلئ او کړی شئ. موږ اکثر د لاین استعمالو، دا کرښه دا پکې لاین دی. شپ بټن ونیسئ، بلکل سیده کرښه به راکاږي. د دې رنګ بدلوي، لکه دا ما تور کړ. صحیح شو؟ دې کې ما سره بل لاین دی انزرټ کې شیپ، په شیپ کې ما سره دا غشي والا لاین دی. شپ بټن ونیسئ او سیده لاین راکړئ، دا اوس وګوره بیا سره تیر نشان راغی. دې طریقې سره موږ دې کې کار کولی شو، شیپ راوستی شو. دې نه علاوه موږ سره سمارټ آرټ دی. سمارټ آرټ اصل کې څه شی دی؟ نو دا سمارټ آرټ موږ سره یو سمارټ آرټ موږ سره ویژوال ریپرزینټینګ انفارمیشن دی چې دا جوړیږي څه دپاره چې ټیک زمونږه مور اټریکټیو شي، زړه راښکونکي چې سړی ورته ګوري ډېر مزېدار ښکاري، نو دغې دپاره استعمالیږي. او په اسانه سره زمونږ د لیکلو پته ولګي، سړی په مطلب پوه شي چې دا مقصد دی. یو اشارات غوندې وي. په دې طریقې نو دا موږ یې دپاره استعمالو سمارټ آرټ. سمارټ آرټ ته زه رالم، په دې کې ما سره ټایپس دي. لومبی خو آل دی، دې کې ته کم قسم رالې راخیستی شي. دې کې لیسټ هم دی، پروسس هم دی، سایکل هم دی، هایرارکي دی هم دی، پکې مختلف قسم هایرارکي، ریلیشن، میټرکس وغیره دا ټول په دې کې موجود دي. خو زه دې نه رالم یو
سایکل والا په سایکل کې بیا راخلم دا یو شو هر یو چې شو په برخه زه راخلم دا یو او دا زه اوکې کوم دا راغی دې کې ما سره بیا ټایپس دي دی کې بلا ټایپس دي قسمونه دي چې کوم قسم ستاسو خوښ دی دا وګورئ دا پکې ما سره دی دې کې چینج کلر دی کوم قسم کلر دی پکار دی او تاسو کلر دی چینج کولی شئ خو زما دا پکار دی دې کې مثال ما ولیکه ښه ټکس په کوم ځای نه بدلېږي دلته نه دی که ټکس موږ لیکو لومبی نمبر ټکس لومبي ته ما مثال ولیکل ما سره دومره آیډیا د دې باره کې ونیو خو بهرحال واټر سایکل لیکم اگزامپل دی ما سره واټر سایکل ٹھیک شو واټر سایکل بیا موږ سره ایواپوریشن راځي طلبه ملګري دي په دې خفه کېږي نه دا به کې لږ بهر طرف ته راځي دویم نمبر ما سره دی کنډنسیشن دی دریم نمبر ما سره پریسیپیټیشن دی په یو لاس باندې ټایپینګ کوم ځکه چې لا بل لاس مې بند دی په دې وجه باندې ټیم اخلي او اخره کې مثال ما سره یو دی کلکشن دا شروع ګورئ دا ما یو واټر سایکل دا ما یو جوړ که واټر سایکل درته ما اوس کټ کړم زما دغه ته ګورئ څنګه ښکاري یو سایکل واټر سایکل کې ما سره راځي داسې به راځي او داسې به مخکې ځي دا ما سره یو ترتیب شو موږ بل مخستی شو زما انزرټ ته په انزرټ کې زم سمارټ آرټ ته په سمارټ آرټ کې ما سره هایرارکي کې موږ سره مثال خبره د مدرسې منیجمنت دی او د هغې دپاره راځم په سایکل کې په سایکل هایرارکي کې او د مدرسې منیجمنت دی نو په هغې کې زه ګورم پراسې در پراسې هغه مخکې روان وي یا موږ اخیستی شو لکه بالفرض دا یې ما واخیسته لاین لیست اوکې مې کړه لومبی نمبر ما سره دا څه شی دی یو سکول دی بیا په سکول کې څه وي پرنسپل وي څه وي پرنسپل وي پرنسپل پسې څه وي وایس پرنسپل وي څه وي وایس زه به لنډ شارټ کټ ولیکم وایس ډاټ پرنسپل ٹھیک شو وایس پرنسپل پسې موږ سره څه وي ټیچر وي استاد وي مدرسه کې د کوم ځای محتمم وي
او بیا هغه د بل نه دغه وي امیر وي یا ناظم وي بیا به سي سوي استاد وي. استاد نه پس چې کوم دی ښه دې طریقې سره موږ سره دا وي داسې کلر بدلولی شي کوم قسم تاسو خوښ رنګونه هم ورکولی شي ټیک شو څنګه چې هغه داسې دا هم کولی شي لپاره د واخست دغه طریقې سره صحیح دی خو ته ګورئ زما پرزنټ چې دغه ته وګورئ څنګه راځي ښکاري به دا وګورئ څنګه کلیک کوم بار دې طریقې سره به زما ښکاري ما ته پته چې سکول په سکول کې پرنسپل وي پرنسپل بیا ټیچر هغه په اسانۍ طریقې سره دا زموږ دا کار چې کوم موږ کړی هغه ریډ کېږي هغه کتلی کېږي بیا پسې چارټ ته چارټ چې موږ اشکال یو ټیبل جوړ کړو مثال خبره د اکسل وغیره نه موږ یو ټیبل دلته راوړو یا موږ سره یو د سټاک باره کې څه د ګوډز باره کې څیزونو باره کې یو ټیبل جوړ کړو بیا به موږ دا چارټ اپلای کړو موږ ته ښیي چې د فلاني شی به درو سټاک کې موږ سره پروت دی نو دا خو د اکسل والا کار دی دې کې زه پرېږدم فعلال دې ځای کې انشاءالله کې اکسل باندې کار کوو بیا به هلته کې په تفصیل سره وکړو ما ګران نه دی خو دې نه علاوه بل پیج ته رالم سکرین شاټ دی سکرین شاټ څه مطلب دا دی چې مثال ما شاته کوم سافټویر کولاو کړی دی یا ما کتاب کولاو کړی بالفرض دلته کې زما سره مکتبه شامله یا جبریله شامله چې کوم ده دا ما سره کولاو ده صحیح ده په بیکګراوند کې شامله کولاو ده په دې کې صحیح بخاري کتاب کولاو ده زما دا سکرین شاټ په کار دی ثبوت لپاره زه داسې کار کوم ورډ ته لاړم په ورډ کې ما دلته کې کلیک کړم او زه غواړم چې دغه سکرین شاټ دلته کې راشي څنګه ما په سکرین شاټ باندې کلیک کړم ما ته به دې ښیي دا وګوره دا تصویر راواخیستم المکتبه بشاملي دغه تصویر ما سره راوست څنګه به کلیک وکړم هکه تصویر دلته کې راغی چې کوم ما هلته پروګرام شاته کولاو کړی دې طریقې سره موږ شاته نه تصویر راوستلی شو بیا موږ سره په انسرټ مینو کې خپل ایډ جوړول دي ایډز ان او ایت اچول دي بیا چې ستا کوم ایډز ان نه هغه هم تا ته ښیي چې کوم ځای کې پاتې کوم دي دا کتی شي بیا ما خو نه دی اچولي پکې د دې باره کې ته آنلاین ویډیو هم کتی شي لینکونه دي په دې لینکونو باندې به انشاءالله تعالی بله ویډیو جوړه کړو تادیف دا کافي دی السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته